د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شان کې د غولونه او د حد نه زیاتې کول د دې نه پرهیز کول پکار دي. د عمر رضی الله عنه روایت وی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما د خپل حد نه مه بره کوئ لکه څرنګه چې نصاراو عیسی علیه الصلاة والسلام د خپل حد نه بره کړی و. عیسایانو نصاراو عیسی علیه الصلاة والسلام د خدای درجې له رسولی و. که ځینې خلکو به ورته اله او خدای ویل او ځینو خلکو به ورته د الله رب العزت زوی ویل، نعوذ بالله. نبی علیه السلام فرمایي چې بېشکه زه د الله رب العزت بنده یم، نو تاسو چې کله زما په باره کې خبرې کوئ نو تاسو داسې وایئ چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او د هغه بنده دی. د حدیث نه دا معلومه شوه چې هیڅ مخلوق له د خپلې درجې نه زیاته حیثیت نه لري ورکول پکار، ځکه چې د دې نه معاشره ډېره زیاته خرابېږي. په نن ټیم کې اکبر پرستي ډېره زیاته شروع ده. که یو سړی د چا مشر وي، لیډر وي، استازي وي، نو بیا هغه استاز د خدای درجې له رسوي، د هغه غلط ورته غلط نشي لیدل، د هغه هر غلط دپاره دی چې کوم دلایل ګوري یا چې کوم غلط ورته صحیح لیدل شي.